بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Tuguran. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة آل عمران سلوری سیو اخیری سا شروع پای کے اخیری بابو چپائی کی اعادہ و د سلورو وړو مسائلو مضامینو چې توحید د الله رب العزت رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان د جهاد او د انفاق فی سبیل الله تعالی د مؤمنانو دعاګانی ذکر کړي او داغي اوصاف ذکر کول. اوس دې زینا داوي چې هغه کوم دعاګانې غوښتي وي نو الله پاک داغي هغه دعاګانې قبول کړي او بیا تسلی د رسول الله سلام ته او ترغیب د اعمال صالحو ته په ذکر د اهلی کتاب باندې. الله پاک وایي چې هغه دعا وکړه. قرطبی لیکلی دي پینزل ربنا ربنا مخی تیر شو وسوی فاستجاب لهم ربهم رب داغی دعا قبول کړه. وای چې کوم انسان ته مشکل راشي تکلیف راشي او پینزل ربنا ربنا وای چې د کوم سیز نه یریږي نو الله به داغه اخلاص کی او چې کوم شي غواړي نو هغه به ول الله ورکي. دلیل دا دی چې دلته پنځه ځله د مؤمنانو ربنا ربنا په خپل دعا کې وي نو الله وی فاستجاب لهم ربهم رب ول دعا قبول کړه.
فاستجاب لهم ربهم پس قبولتیا وکړه د هغې دپاره رب د هغې. یا علما وایي چې دا فاستجاب ماضي په معنا د مضارع ده، یعنی قبول به کړي دی دپاره د دی رب د دی دا اعمال او دعاګانې قیامت کې. الله پاک وایي انی لا اضیع عمل عامل منکم، زن بربادو ما عمل د یو عمل کوونکي ستاسو نه چې کوم یو د عمل کولو والا دی نو د هغه عمل نه بربادو. من ذکر او انثی، که هغه نارینه او که زنانه یي. من ذکر او انثی، که نارینه یو عمل وکړي الله هغه نه ضایع کوي، زنانه یو نیک عمل وکړي نو الله هغه نه ضایع کوي، الله د دې بدله ورکوي. بعضکم من بعض، بعض ستاسو د بعضو نورونه دي، یعنی معنی دا ده چې ستاسو دین یو دی، یا بعضې د بعضو نورونه دي. په احکاماتو کې اکثر احکامات یو شان دي، سړو ته خطابي نو زنانه هم پکې شاملي. که مونځ کوئ نو صرف دا نه دي چې سړي دی کوي، زنانه به مونځ کوي. زکات ورکوئ نو صرف دا نه دي چې سړي به زکات ورکوي، زنانه به هم ورکوي. حج کوئ نو صرف دا نه چې سړي به کوي، زنانه به هم کوي. نو ډېر احکامات داسې دي چې په هغې کې نارینه او زنانه د یو بل سره شریک دي. فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم، اوس مسله د جهاد. فسا کسان چې هغې هجرت کړی دی وتلی دي د خپلو کورونو نه، واخرجوا من دیارهم، دا علت دی د جهاد اما د هجرت. ولې وتلي؟ یستلی شوي د کورونو د هغې نه، هجرت یې کړی او د کورونو نه یستلی شوي دي، شړلی شوي دي. وعوذوا فی سبیلی، او تکلیف ورته رسېدلی او زما په لاره کې چې زما دین یې منلی نو خلقو ته ضرر او نقصان رسو. وقاتلوا، نور وجلو، وقتلوا، پخپل وجلی شوي. جهاد یې کوو نو شهیدان شوي هم دي پکې. دا ټولې قربانۍ د الله د رضا دپاره کړې وې او دی له کړې وې چې الله راته ګناهونه معاف کړي. الله وی دا دواړه به ورکم، ښه ګناه به مو ته معاف کړم، جنت ته به هم دننه کړم. لأکفرن عنهم سیئاتهم، خامخا لرې به کم زه د دی نه ګناهونه او تکلیفونه د دی. ولأدخلنهم، او خامخا دننه به کم دی لره جنات، جنتونو ته تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د ونو د هغې نه نهرونه. جنت ته به دننه کم، ګناهونه او تکلیفونه به ترې لرې کم. سیئات یو معنی د ګناهونه، دویم معنی تکالیف د آخرت. ثواب من عند الله، دا بدله ده د طرفه د الله نه. والله الله تعالی چې د عنده د دی الله سره حسن الثواب، ښایسته بدلې دي. الله سره ښکلې بدلې شته. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اوس په دې کې یو قسم تسلی ده او تخویب دی کافرانو ته. لا یغرنک، دوکه دې نه کي تعالی راغه کس تقلب الذین، اوړېدل دای کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی فی البلاد، په ښارونو کې. دلته خطاب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او مراد دې تنه امت، ځکه نبی علیہ السلام هغه د کافرانو په دې ژوند نه دوکه کېده، خو ناپوهه سړی نو هغه وایي مړه که دا کفر د الله خوښ نه وی نو د کافر سره دا دومره مال چېرته و، دا دومره خزانې به چېرته وي، دا دومره صحتمن ولې دی، دا وایي د الله خوښ دی که نه. ځکه نو الله وی په دې چېرته دوکه نه شي چې کافر په ښه حالت کې ویني د دنیا په حالت کې، او ته وایې چې دا ګینې ښه دي. دا د دنیا یو سکه ده او آخرت کې به بیا جهنم ته رواني. لا یغرنک، دوکه دې نه کي تعالی را تقلب الذین،
اوڑیدل راوڑیدل دای کسانو کفرو چی کافران دی فی البلاد پخارونو کی متاعن قلیلن دا سکد لگا غنتکی ثم مأواهم جہنم بیازید آغی دے جہنم وبئس المہاد و دیر ناکار فرش دے دا جہنم ایلہ بورزی لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن آغا کسان چیزانی بچ کرو دا خلاف دا رب پلنا لهم جناتن دا دید پارا جنتون بی تجری من تحتها الانہار چی بیگی بلانی دونو داغین نیرونا خالدین فیہا ہمیشہ بدے پدے جنت کی نزلا من عند اللہ ملمستیا دا طرفا دا اللہ نا دا اللہ ملمانا بھئی پا جنت کی نزلا من عند اللہ گورا منگا دیر کمزوری خلق کیو کنا خوچی دا سڑی ملما راشی نو دا خپل وزن سوا دا غسر مین و محبت کی خپل با غریب چیڑو سکینا یا با ورگر پیا بنی میلما لبا گرزی و پی پیدا کئی و چی پا خی خپل چتا ساگ و دالم پتیم نمیلاوی گی میلما لبا چرگ و وخا گوری ولی دا میلما عزت کول دا یو پتری شیر و دا دا ایمان علامه دا من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیکرم زیبه نو اللہ خو بیا دیر غیرتی دے نو اللہ پاک با پا دے جنت کی دا جنتیان ملمانا کئی نو دا طول جنتیان با دا اللہ ملمانا اللہ نو جنت کی خجونا میشد و ملمستیا خو یو سو رزی تعبیری تی پا ملمستیاو کا چھ دا ہر جنتی با دا سی قدر کی گی لکا دا سڑی چھ ملما راغلی اور روزانہ بیدا سے قدر کی گی لکن نوے چراش ملما زکی نزولا نوی نزولا من عند اللہ ملمستیادا دا طرفا دا اللہ نام وما عند اللہ خیر للابرار او آغا چی دا اللہ سردین و آغا غوردی دا نیکانو دا پارا مومنانو نیکانو خلقو دا پارا دا آخرت والا زندگی بہتر دا زکالتا نعمتو ندی کانا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اس بشارت خاصتاں بعد العام او پدی کی ترغیب دے اعمال صالحاو تا پا ذکر دا اہل کتاب او داوی چطول اہل کتاب یو شان ندی خخلقم پکشتا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقِينًا بازی دا اہل کتابنا لمن خامخا غسوک دی یؤمن باللہ چی ایمان لری پا اللہ باندے وما انزل الیکم او ایمان لری پاغی کتاب او پاغی سچنا دل شوی دیتا سوتا یعنی قرآن و حدیث دوارو باندے وما انزل الیہم او پاغی ایمان لری چنا دل شوی دی دیتا خاشعین للہ عجزی کون کی دید پارا درزاد اللہ تعالی لا یشترون بی آیات اللہ ثمنا قلیلا ناخلی پا بدلولو دا آیاتونو دا اللہ دا دنیا لگا تحریف نکی کتمان نکی رشوتون ناخلی اولائک دا کسان لهم اجرهم دا دید پارا اجر دا دید عند ربهم پنزد رب دا دید باندے ان اللہ یقینا اللہ تعالی سریع الحساب زر حساب کون کے دے یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون پدیو آیت کی بیادہ صدر والا مضامین راخلی یا ایها الذین آمنوا توحید تے اشارہ شوا اے غا خلقو چتا سیمان روڑے دے توحید اللہ من لے دے اصبروا پخپلم تلک شے وصابرو نورم تلک کئی دزان سرا جہاد تے اشارہ شو پخپلم زان تلک کئی دا اللہ پا احکاماتو نور تم صبر ترغیب ورکوئے ورابطو وہ تڑے پل اسنا دا اللہ پلار کے دا جہاد دا پارا دا جہاد تے اشارہ شو یا ورابطو مضبوط کے خپل سرحدنا د وطن او د ملک چې کافر پتا سو حمله ونکی یا ورابطو مانا
وتړی دا کافران د خپلو اسونو سره او رای کاږي په دې ځمکو چې خلک ته عبرت والی. واتقوا الله ویریږي د الله نه، په دې کې اشاره ده توحید د الله ته او دارنګه صداقت د پیغمبر علیه السلام ته. واتقوا الله ویریږي د الله نه لعلکم تفلحون، دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. د کامیابی راز دی تقوا، د الله نه یره کوه کامیاب وئ. پیدا بری دی چې نیکی بکې او د ګناه نه به بچ کېږي، او چې تقوا نه وي نو کامیابی دی نشي. اول ته وګورئ. فاستجاب لهم، پس قبول والے وکړه د دوی لپاره ربهم رب د دوی، انی لا اضیع عمل عامل منکم، یقینا زه نه بربادوم عمل د یو عمل کوونکي ستاسو نه، من ذکرن او انثی، کدا عمل کوونکي نارینه او که زنانه، بعضکم من بعض، بعض ستاسو د بعضو نورو نه دي. فالذین هاجروا، پس هغه کسان چې هجرت کړی دی، و اخرجوا من دیارهم، او استې شوي دي د کورونو د هغوی نه، و اوذوا فی سبیلي، او تکلیفو ته رسېدلی دی زما په لاره کې، وقاتلوا نور وجلي، وقتلوا او پخپله وجلې شوي دي، لو کفرن عنهم سیئاتهم، خامخا لرې به کم د هغوی نه تکلیفونه د هغوی، ولا ادخلنهم، او خامخا دننه به کم دی لره جناتین جنتونو ته، تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د ونو د هغې نه نهرونه، ثوابا من عند الله، بدلی دی د طرفه د الله نه، والله عنده حسن الثواب، او الله چې دی الله سره ښایسته بدلی دی. لا یغرنک، دوکه دې نه کي تا لره پیغمبر علیه السلام، تقلب الذین کفروا فی البلاد، اوړېدل راوړېدل د کسانو چې کافران دي په ښارونو کې، متاع قلیل، د هغې دپاره سکه ده لږه، ثم مأواهم جهنم، بیا ځای د هغې د جهنم، وبئس المهاد، او ډېر ناکاره فرش دی دا جهنم. لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن هغه کسان چې ځان یې بچ کړی د خلاف د خپل رب نه، د دوی لپاره لهم دوی لپاره جناتون جنتونه دي، تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د ونو د دوی نه نهرونه، خالدین فیها، همیشه به دی په دې جنت کې، نزلا من عند الله، میلمستیا به طرفه د الله تعالی نه، وما عند الله خیر للابرار، هغه چې د الله تعالی سره کم نعمتونه دي نو غوره دي د نیکانو خلقو دپاره. وان من اهل الكتاب، یقینا بعضې د اهل کتابونه لمن خامخا هغه څوک دي، یؤمن بالله چې ایمان لري په الله، وما انزل الیکم، او په هغې چې نازل کړی شوي دي تاسو ته، وما انزل الیهم، او په هغې چې نازل کړی شوي دي دوی ته، خاشعین لله، عاجزي کوونکي دي دپاره د رضا د الله، لا یشترون، نه اخلي نه غوره کوي، بآیات الله، په آیتونو د الله تعالی، ثمنا قلیلا، دا دنیا لږه، اولئک دغه کسان لهم اجرهم عند ربهم، دې دپاره اجر د دوی دی په نزد د رب د دوی باندې، ان الله سریع الحساب، یقینا الله زر حساب کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان والو، اصبروا، کلک شئ، وصابروا، نورم ځان سره کلک کوئ، ورابطوا، کلک کوئ خپل سرحدونه، یا وتړئ خپل آسونه د مقابلې د کفارو لپاره. واتقوا الله، ویریږئ د الله تعالی نه، لعلکم تفلحون، دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. یا الله زمونږ د ټولو نه رضا شه. الله دا درس د ټولو نه قبول کا. الله د ټولو لپاره د نجات او د خلاصون یو سبب وګرځوه. الله زمونږ د ټولو شرعي حاجتونه پوره کا او د ټولو مشکلات او پریشانۍ ختمې کا. څومره چې مریضان دي، که نارینه دي که زنانه دي، الله ټولو مریضانو له صحت کامله عاجله ورکا. قرضداران د قرضونو خلاص کا. بے کسب او بے روزګارو ته الله رزق حلال کسب حلال ورکا. د چا اولاد نه الله نیکان صالحان اولاد ورکا. د چا اولاد الله ته ورته نیکان صالحان لوی کا. الله د چا دشمنی په ورورولۍ بدل کا. دعا وکړئ چې څومره مسلمانان وفات شوي دي الله دې د هغې ټولو مغفرت نصیب کړي. پرون دا زنانه وفات شوې وه، بېګای جنازه وشوله. د منصف دی والده دعا وکړي چې الله ورته بخښنه وکړي او الله یې وارثانو له صبر جمیل ورکړي. الله ولا هغه جهان ښایسته کړي او الله ورسره د رحم معامله وکړي. نور څومره مسلمانان نارینه او زنانه وفات دی الله دې ټولو ته بخښنه وکړي. الله دې زموږ د ټولو نه رضا شي. د جومات دپاره څه ملګرو کوشش کړی یو ملګري د والدې دپاره د هغې د صدقې دپاره دا پکو انتظام وکړو. دعا وکړئ چې الله یې دا صدقه قبوله کړي او الله هغې دپاره د اجر عظیم وګرځوي. الله د دې صلې او بدلې وله په دواړه جهانه باندې ورکړي. نور څومره مسلمانان د دین په خدمت کې لګیا دي په هره شعبه کې چې الله د هغې خدمت کې خیرونه او برکتونه واچي. الله دې زموږ د ټولو نه رضا شي او الله دې د رحمت باران وکړي. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وصلى الله تعالى